سلامونه ملګرو د پی اس ال په نن میچ کې کراچي کینګ ملتان سلطان ته یو ډیر غټ شکست ورکو چون کې د پېښور زلمي چې څومره سپورټرانو ای د ملتان سلطان سپورټ کولو خو ملتان سلطان ټیم په دې پی اس ال کې ډیر زیات ولړل تقریبا اوه میچونه ملتان سلطان وکړل چې کې صرف یو میچ ګټلې دی او نن چې کوم میچ په دې کې خو کراچي کینګ یو ډیر غټ شکست ورکو کراچي کینګ په دې میچ کې ملتان سلطان لا په 87 رنونو باندې شکست ورکو او کراچي کینګ چې څومره پوینټونه زیاتیږي دومره پېښور زلمی ته خطر جوړیږي جی کراچي کینګ د پېښور زلمی نه مخکې ملتان سلطان الریډي د پی اس ال نه الیمینیټ شوی دی ملتان سلطان الریډي د پی اس ال نن 100% بهر شو چې نن د کراچي نه میچ بایلو تر اوسه پورې داسې معمولی غونډه چانس و چې هغه ختم شو بل طرف ته لاهور قلندر کراچي کینګ او پېښور زلمی د درې وړو ټیمانو ته تر اوسه پورې چانس شته دی د درې وړو ټیمانو ته تر اوسه پورې خطر شته دی او کراچي کینګ چې نن میچ وګټل نو خپل خطرې لګه کم کا او ملتان سلطان له غټ شکست ورکړی دی ملتان سلطان انتهایی خراب پرفارمنس سکور کارت تاسو له سکرین باندې ښکاري کراچي کینګ 204 رنونه کړي او څلور کلاډیان یو ټو صرف شل وړونه مکمل وخلو چې ملتان سلطان په 170 رنونو په جوابي کاروایی کې په 170 رنونو ټوټل ټیم آوټ کړی دی ملتان سلطان کمپلیټلی فلاپ ټیم د پی اس ال خا کراچي کینګ سکور کارت کومه کولاو کو نو ټیم سایفر دای سره په 11 بالو 22 رنونه کړی دي زبردست سٹارټ ډیوډ وارنر او ټیم سایفرټ ورکو خپل ټیم له ډیوډ وارنر هم 13 بال 30 رنونه جوړ کړل جیمز وینس 45 بال 65 رنونه عمر یوسف 5 بال 1 نن پکې عرفان خان نیازی چې کم دیغه هم ښه اننګز کړی دی 33 بال 40 رنونه د جوړ کړی دي خوشدل شاه په 13 بالو 33 رنونه جوړ کړی دي خا د ملتان سلطان له طرف ډیوډ ویل 4 اوور 24 یو وکټه مایکل بریسویل یو اوور کړو پای کې 24 رنونه ور کړی دي او بیرشا 4 اوور 49 2 وکټه اسامه امیر 3 اوور 27 وکټ یومنا کارټس کیمپر 4 اوور 27 رنونه یو وکټ او کریس جورډن 4 اوور 46 ټول نه بالینګ پکې کارټس کیمپر کړی دی چې یو وکټ یې مشتل ده او ښه اکانومي سره بالینګ کړی دی ډیوډ ویلی هم ښه بالینګ کړی 4 اوور 24 او یو وکټ یې شتل ده خدای له ټارګټ ملو شو 204 رنونه جی 204 رنونه بالکل 205 ټارګټ ولا ملو شو چې بیا ملتان سلطان 205 ټارګټ پورا نکو او په 117 باندې ټوټل ټیم آوټ شوی دی یاسر خان 17 بال 26 رنونه محمد رضوان کپتان صاحب نن په 0 شوی دی او عثمان خان 6 بال 1 کامران غلام 25 بال 29 کارټس کیمفر 8 بال 12 افتخار 8 بال 8 مایکل بریسویل 5 بال 2 ډیوډ ویل 1 بال 0 کریس جورډن 9 بال 14 اسامه امیر 6 بال 1 او بیر شاه 10 بال 14 دا کامران غلام چې کم دی هم کلیک نشو افتخار احمد تقریبا ځان لا د پی اس ال غ سفر او د پی اس ال سکه چې یو امید د افتخار دا جوړ چې د پی اس ال کې ښه پرفارمنس کوم او یو ځل بیا د پاکستان ټیم لا بیک کوم خو هغه امید او هغه دغه کې افتخار احمد کامیاب نشو نو افتخار احمد ته د ما په خیال د پاکستان کرکټ ټیم دروازې مکمل بند شوې خا ورپسې د کراچي کینګ بالینګ وګورئ نو میر حمزه 14 بال 15 رنونه ورکړي 2 وکټي زبردست بالینګ کړی دی عباس افریدي 3 اوور 31 یو وکټه لګ ایکسپنسو صابر شوی دی فواد علي 1 اوور 13 وکټ یومنا عامر جمال 2 اوور 14 یو وکټه خوشدل شاه 4 اوور 26 2 وکټي محمد نبی 4 اوور 14 او 3 وکټي د اشتلی دي نبی او خوشدل شاه آوټسټینډینګ بالینګ کړی دی او بیټینګ کې هم خوشدل شاه د کراچي کینګ لپاره زبردست بیټینګ کړی دی نو خوشدل شاه لګ ډیر چانس ځان له جوړ کو د ټیم لپاره ځکه نن هم په 13 بال 33 رنونه جوړ کړی دي نو کراچي کینګ یو ډیر زبردست میچ وګټلو د ملتان سلطان له چارو خانه چت چې کم شکست یې هغه ول ورکو جدي حواله سره لري کمنټ لازمي وکړئ